انتہائی محترم مسلمانان ورونو د رمضان مبارک د اخرنۍ عشره شروع کېدون کې ده. زمونږ دغه عشره کې بعضې ډېر اهم عبادات چې هغه د دې سره تعلق ساتي دې جمعې له انشاءالله العزیز زه دوه د هغې د ذکر کوم. ځکه محترمو دغه دوه د دې عشرې د اولنۍ حصې نه شروع کېږي تر اخره پورې. په هغې کې اولنی عمل هغه د اعتکاف دی او دویم په دغه میاشت کې یوه شپه را روانه ده چې هغې ته شپه د قدر ویلی کېږي، لیلة القدر. قرآن مجید هم د هغې تذکره کوي او احادیث مبارکه کې هم د هغې تذکره ده. اعتکاف محترمو دا د رمضان مبارک شلمه روزه چې کله راشي د نور ډوبېدو نه مخکې دغه شروع کېږي او د اخرنۍ روزې د نور ډوبېدو پورې په دغه مدت کې کېږي. دغې ته محترمو اعتکاف ویلی کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اعتکاف په پابندۍ سره کړی دی. کله دغه اعتکاف رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی پرېښ بلکې مدینې منورې ته چې راغلی دی دغه اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی پاتې شوی. دې وجې نه زموږ فقهای کرام لیکي دغه اعتکاف په حکم په باره کې چې دا سنت مؤکده علی الکفایه دی. معنی دا چې که پوره محلې والا د طرف نه یو کس دا اعتکاف وکړي خو د پوره محلې والا غاړه ورباندې ازادېږي، لیکن که پوره علاقې والا پوره محلې والا یو قسم دا ونه کړي نو په دغې سره د پوره محلې والا غاړه هغه بندېږي. دې وجې نه محترمو دغه اعتکاف په محله کې کم از کم چې یو کس لازمي وکړي. که ډېر کسان کوي د محلې ټول کسان کوي، د محلې اکثر کسان کوي، د محلې زیات کسان کوي نو دغه غوره او افضل خبره ده. ځکه اعتکاف دا یو داسې عبادت دی، دا یو داسې لوی اجر او دومره لوی ثواب لري چې انسان د هغې اندازه نشي لګولی. تر دومره پورې علما فرمایي چې دا معتکف دا د الله په درګاه د الله په درشل باندې سر ایښی پروت وي. یو څوک چې د چا دروازې ته راشي د هغه په دروازه باندې کښېني. یو عام انسان هم دغسې سړی چې د هغه په دروازه باندې ناست وي د خپل یو حاجت په باره کې د هغه نه سوال کوي، بار بار ورنه مطالبه کوي. دغسې یو ښه سړی هغه یو پښتون سړی هغه محترمو هغه دغسې سړی نشي واپس کولی. بغیر د هغه ضرورت نه هغه سړی کله نشي واپس کولی. د خپل دروازې نه هغه سړی نشي وشللی. نو رب ذوالجلال خو د بادشاهانو بادشاه دی، هغه خو د ټولو سخیانو نه لوی سخي دی، هغه خو د ټولو ورکوونکو نه لوی ورکړي والا دی. د دغې وجې نه چې یو سړی مسلسل د الله په درشل باندې سر ایښی د هغه په دروازه باندې ناست وي نو رب ذوالجلال به له دغه سړي مغفرت خامخا کوي. رب ذوالجلال به له دغه سړي هغه کوم سوالونه کوي د رب په دربار کې رب ذوالجلال به خامخا پوره کوي. او روایتو کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام تر وفاته پورې دغه اعتکاف کړی دی. د کله نبي علیه الصلاة والسلام نه دی پرېښی. بخاری شریف کی حدیث ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ راویہ ده هغه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اعتکاف کوو په اخرنۍ لسورځو کې تر دې پورې چې الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبض کړ د دنیا نه بوتلو. دې وخت پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله یو کال اعتکاف نه دی پرېښی. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د دنیا نه لاړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو به اعتکاف کوو. او خصوصیات محترمو د اعتکاف کم سړی چې اعتکاف ته کښېني شپه د قدر چې ورته ویله کېږي لیلة القدر د دې موندل د دې سړي لپاره یقیني دی د ده نه هغه پوت کېدی نشي. دې کې به دې کې عبادت کوي، ذکر کوي، تلاوت کوي، منځ کوي، استغفار کوي، خو هم دغه شپه د بیا مونته او که دا معتکف په دې کې اوده دی نو هم دا د شپه د بیا مونتله ځکه چې دی خو معتکف دی د الله په کور کې د ډېره اچولې ده نو د ده خوب هم د ده دپاره عبادت حسابېږي. د ده وجې نه د معتکف دپاره اولنۍ د ټولو نه لویه فایده دا ده چې ده نه شپه د قدر لیلة القدر ده نشي پوت کېدی. او
شپه د قدر څومره عظمت لري څومره اهمیت لري ان شاء الله العزیز زمخ کې باندې بحث کوو. دیم نمبر علماء کرام فرمایي د اعتکاف یو بل غټ خصوصیت دا دی مخکینی شریعتونو کې رهبانیت ویل کېږي ترک دنیا ته دنیا پرېښودل ښځه بچي پرېښودل کاروبارونه پرېښودل د خلکو سره تعلق نه ساتل. زمونږ په شریعت کې دغه رهبانیت نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا رهبانیت فی الاسلام. رهبانیت د دنیا ټول خوندونه پرېښودل د دنیا ټول لذتونه پرېښودل اوس ښځه بچو سره تعلق ساتل ښه خوراک کول ښه لباس استعمالول دا ټول څیزونه پرېښودل دغې ته رهبانیت ویلی کېږي. لکه هغه خلکو کول چېرته به غرونو ته لاړه چېرته به غارونو ته لاړه ژوند او زندګي به هلته تېرول. زمونږ په دین او شریعت کې دغه څیز نشته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سبا اعلان کړی لا رهبانیت فی الاسلام اسلام کې رهبانیت نشته. اوس اسلام خو د مخکینو ټولو شریعتونو مجموعه ده حاصل دی. نو د رمضان مبارک په د میاشت په د اخرنۍ لسو ورځو کې هغه یو جله کوم پیش کوي ځکه کوم سړی چې معتکف شي اعتکاف ته راشي دنه ښځه بچي پاتې شي دنه دنیا پاتې شي دنه د دنیا مشغولتیا پاتې شي دنه کاروبار روزګار پاتې شي دنه حلال کسب دا ټول څیزونه پاتې شي دی یو سوی صرف او صرف رب ذوالجلال ته په د لسو ورځو کې وکړي. نو علما فرمایي په د اعتکاف کې د هغه مخکې شریعتونو د هغه رهبانیت هغه یو نمونه جله کوم موجود. او دریم نمبر دغه معتکف چې دی دا د ګناهونو نه محفوظ کېږي دې ته نیکۍ دی کوم د ګناو چې دی نیکۍ نه هم کوي دی ودی هم بس نیکۍ ورته راشروع وي. روایتو کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام نبي علیه الصلاة والسلام هو يحكم الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. دې د ټولو ګناهونو نه اعتکاف کې دی جدا شي دا غیره جدائی اختیار کی ذکر اللہ بکور کے ناسے غیبت نشی کولے چوری نشی کولے ظلم نشی کولے ڈاکر نشی کولے چالو دوکر نشی وری دا ټولو نه محفوظ شو. او د دې لپاره هغه نیکۍ حسابېږي د کومو نیکونو چې د بند شوی دی. مثلا ډېر چا بیمار پلسي نشي کولی مثلا ډېر چا جنازې له نشي تللی مثلا ډېر چا سره خیر ښېګڼه نشي کولی د دې کومو نیکونو چې دی بند شوی دی حدیث کې راځي دا ټولې د عملنامې ته مفته کې همدقسې روان دي. نو د دې نه بل لوی خیر څه کېدی شي. او د څلورم علما فرمایي د دې اعتکاف د وجې نه د معتکف د ګناهونه الله معاف کوي. صریح حدیث موجود دی نبي علیه السلام فرمایي من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې اعتکاف وکړو ایمان او په حالت د ایمان کې د ثواب امید لرو الله به د مخکې وروسته ګناهونه معاف کړي. زموږ علما فرمایي د دې نه واړه ګناهونه مراد دي ځکه لوی ګناهونه خو په توبې سره معاف کېږي هغه پردي حقوق دیوالي پردي حقوق به ادا کې بیا به معاف کېږي. خو شیخ زکریا صاحب رحمه الله لیکي هغه محبت یوه جمله لیکي وایي رب نبي علیه الصلاة والسلام دغه عمر فرمایلی دي غفر له ما تقدم من ذنبه بس زه د خپل الله نه امید لرم چې انشاءالله ما ته به زما ټول ګناهونه معاف کړي. د الله سره چې څنګه امید ساتي همدقسې رب ذوالجلال معامله کوي. زمونږ د خپل رب نه امید دی مونږ ډېر کمزوري یو مونږ به د 15 صدۍ کې یو انشاءالله زمونږ په دغه لږ عمل چې مونږ د خپل رب نه د ډېر اجر امید لرو مونږ په د مغفرت امید لرو زمونږ د رب رحمتونه د سمندر نه زیات په د رمضان کې راورېږي انشاءالله زمونږ رب به مونږ ته مغفرت او معافي کوي انشاءالله. او پنځم نمبر د دې اعتکاف په وجه باندې د دې معتکف او د جهنم په منځ کې 3 خندقه فاصله راځي. یو خندق دا د ځمکې او د اسمان عمره فاصله راځي. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي ابن عباس رضی الله راوي دی من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله تعالی چا چې یو ورځ اعتکاف وکړو د الله د رضا لپاره مقصد یې بل څه نه و. یاره خلک وایي پلان کې اعتکاف ته راوځه یاره څه دنیایي کار نه راپټېږي مقصد صرف د الله رضا یې د نور څیزونه پکې نه شامل. نو حدیث کې راځي نبی جعل الله بینه وبین النار 3 خنادق ابعد ما بین الهب د دا او د جهنم په منځ کې د اعتکاف د هر ورځ په بدل کې الله به 3 خندق فاصله راوړي او دا یو خندق د ځمکې او د اسمان په منځ کې فاصله ده. نو چې د اعتکاف سره وکړي 10 ورځې د اعتکاف دي 10 اوس په 3 کې ضرب کړ 30 خندق ولا ته امید لره
معتکف سړی دا د الله نه امید ساتلی شي چې ان دا کله مري دی په دې مطمئن وي ځکه زمونږ د رسول الله په حدیث باندې ایمان دی هغه چې کوم خبر کړی دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا د الله د طرف نه هغه ته ویل شوی پیغمبر مونږ ته ویل دا به مطمئن معتکف دی چې زما الله په دغه یوم او اعتکاف سره ډېر خندق ما د جهنم نه لرې کوي الحمدلله د دې نه بل لوی څه فضیلت کېدای شي او یو بل حدیث کې راځي شپږم نمبر علما ذکر کوي اوس ګوره دا حجونه څومره ګران کار دی د عمرې څومره پیسې خلک لري لیکن که یو اعتکاف ته وکړو د الله د رضا لپاره د دوه حجونو د دوه عمرو اجر او ثواب الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اعتکاف عشر فی رمضان کا حجتین و عمرتین اعتکاف د رمضان مبارک لکه دوه حجونو د دوه عمرو ثواب دی الله ورکړي خو یاد ساتئ مخکې ما یو ځل تاسو ته ویلي یو ثواب دی یو مرتبه ده مرتبه نه حاصلېږي البته الله رب الجلال ثواب ورکوي لکه یو مثال ستاسو زمونږ د ملک وزیر اعظم دی او زمونږ د ملک یو تاجر دی د دې تاجر زمونږ د وزیر اعظم تنخواه مثلا 15 لک روپۍ ده کېدای شي د بل سړي تنخواه 10 لک روپۍ د هغې نه زیاته واخلي لیکن د صدر هغه مرتبو پروټوکول ورته نشي حاصلېدلی د وزیر اعظم دغسې یو حاجي دی دغسې روایت چې راشي زموږ علما د هغې مطلب دا ویلی اجر ثواب به ملاو شي لیکن مرتبه نشي حاصلولی هغه مرتبه خو په عمل سره درته ملاویدی شي نو دته هغه اجر او ثواب د دې ملاویږي دویم شپږم نمبر علما فرمایي دا معتکف د سوالګري په شان د الله په دربار کې په جومات کې پروت یو څوک چې د چا په دروازه باندې راشي ما اول کې ویله او د ده په دروازه باندې دی ناشي یاره زما د ضرورت به خامخا پوره کړي تر څو چې نه یې پوره کړي ستا دروازې نه ځم اره یو سړي په چا قرض نه یې ورکوله نو هغه راغی د هغه د کور دروازې وټکوله هغه سړي ورته ولي ویله قرض پسې راغی ورته یې زمانه نشته دی نو ده ورته وی ویل ستا د کور مخې ته ما څادر واچوه ویل بیا غرمه او ماښام روټۍ ورسره راولېږه نو هغه سړي ویل چې ګپ لګوي نو هغه چې مازدیګر د کوره راووتو دا رښتیا د هغه د کور مخې ته ناست و نو هغه کور ته سر لاړو پیسې راوړې ورته مړه دا واله وزره دې زه نو د چا په دروازه چې د یو شریف سړي په دروازه مې انسان کېږي هغه خامخا د حاجت او ضرورت پوره کوي د یو چا دروازې ته چې لوی دشمن هم راشي دی معاف کوي ته سوچ وکړه د کائناتو خالق او مالک هغه لوی ذات هغه غیرتي ذات چې کله د هغې دروازې ته ته راشي ته سوچ وکړه هغه به ستا ضرورت پوره نه کړي هغه به ستا سوالونه پوره هغه قبول نه کړي هغه به ستا مغفرت ونه کړي سوچ وکړه ته کوم د رب دربار ته راغلی نو د دې وجې نه محترم دغه اعتکاف ډېرې فایدې دي یو خو په د اعتکاف سره انسان ته یکسویي حاصله شي دا د توجه صرف د الله طرف ته راوګرځېږي د عامو حالاتو نه شي راګرځېدلی لیکن مونږ ته دغه فایدې نه حاصلېږي زمونږ خلک یو اعتکاف ته ملګري راځم شي کښېني او بس خپل اوږې پیشه پې لګوي او ماحول جوړ کړي نو هغه د بهر غیبتونه جومات ته راوړي هغه د بهر ګناهونه چې بهر یې کول د اعتکاف دوران دی د الله کور دی د رمضان میاشت دې ته راوړي بلکې مخکې کارونو کې به تاسو کتلي وایي په اعتکاف کې ملګري ناست وو تېر کال نه بل کال روزي کې مکه ده بل ورور ته تلیفون وکړو موبایل هم ورسره دی راشه ما د پلانکي سره خورو راغی په جومات کې بل معتکف وویشتل شوي دی نو موږ دغه فواید نه حاصلېږي ځکه موږ د اعتکاف د آدابو خیال وساتو دویم نمبر په دې سره انسان د ګناهونو نه محفوظ شي څنګه چې ما تفصیل وکړو دریم نمبر په دې سره انسان د الله د رحمتونو او مهربانیانو مستحق وګرځي او څلورم نمبر معتکف چې یو منځو کې د بل منځ انتظار کوي نو حدیث کې راځي تر منځونو سببونه ملاویږي مسلسل د الله په کور کې د الله په سینه ورسوي او پنځم نمبر د اعتکاف په وجه انسان د شیطان د حملو نه محفوظ شي شپږم نمبر په د اعتکاف سره انسان هغه شپه د قدر دغه لیلة القدر دا کم فضیلتونه د انسان ته دغه حاصل شي خو محترم هغه چاته حاصلېدی شي د اعتکاف د حقوقو خیال وساتي زموږ مسجد کې مدرسې کې دلته الحمدلله زموږ مفتي صاحب هر کال ناسي هغې ملګري کې نو لږ په عباداتو باندې لګول زموږ مسجد کې مدرسې کې الحمدلله دغه ماحول نه وي کوم چې نورو جوماتونو کې دلته الحمدلله ډېر ملګري ناسي او د اعتکاف د حقوقو خیال ساتي هر یو ملګری ناسي ما دومره تلاوتونه وکړله ما دومره ترجمه ته کېناستم تفسیر درس کې کېناستم ما دومره هر یو ملګری چې دلته راځي زموږ مدرسې جومات کې ناسي وایي دا اعتکاف هم وکړي او یو مدرسې کې د یو طالب په حیثیت باندې ناسي الحمدلله دې څخه ډېر خیرونه ونیسي
بل د اعتکاف په کوم مسجد کې کیږي ان شاء الله دلته وو زمون کوم د اعتکاف مسائل سره زمون مفتي صاحب ناشي نو معتکفین د څه مسائل راځي او ورته مسائل بیانې ضرورت نشته اجازه بیان خو ته محترمو اعتکاف په هغه مسجد کې کیږي چې باندې کې 15 ټیمه باجماعت منځونه کیږي چې 15 ټیمه په جمع سره منځونه باندې کې نه کیږي نو هغه جمعات کې اعتکاف نه کیږي صورت دویم نمبر بغیر د عذر نه محترمو هغه د جمعات نه وتل له معتکف د باره په دې سره د اعتکاف ماتېږي مثلا دی روان شو یاره د پلان کې ته بوز د ورځم یاره زه وزم بهر د غسل لپاره هسې یو خو هغه وجوبي غسل وي د هغې لپاره انسان که غسلخانه حمام د جومات نه بهر وي هغې لپاره هغې ته وتلی شي لیکن د بدن د پاکولو لپاره د یخوالي د حاصلولو لپاره دا څیزونه د دې لپاره وتل د جومات نه دا مکروه دي دریم نمبر د اعتکاف په دوران کې په مسجد کې دنیوي خبرې کول اعتکاف په ماتېږي نه البته مکروه کېږي د دنیوي خبرې کول د اعتکاف په دوران کې مکروه دي او یا دغسې وایي جومات ته موبایل راوړل د اعتکاف دوران کې سړي سره بیا فیسبوک والا موبایل ورسره دی نو دا ول الله په کور کې ناسته دی په دې سره خو بیا مکروه کېږي نه بلکل پاسېدېږي اعتکاف یې خرابېږي ځکه چې دا وخت هم ته جومات ته راغلی تا موبایل راوړی تر خلکو سره ګپې شپې لګې د اعتکاف چې کوم مقصد دی هغه تا ته ناستېږي په دې سره ته لګیایې په دې کې فیسبوک کې ته نورې مردارۍ کې یقین وکړه هغه اعتکاف د روح نه محرومه شو ته خپل ځان ګورنګارې دریم نمبر د اعتکاف په دوران کې خاموش کېناستل زموږ بعضې خلک دا عبادت ګڼي نو که یو څوک عبادت ګڼي خو بیا بدعتي ګرځېږي د عمل بدعت ګرځېږي البته که په دې نیت خاموش کې وکړي چې زه د ګناه نه بچ شم څه مستقل سنت یا څه مستحب عمل نه کړي نو بیا جایز دی بیا هغې سره دی دغه عمل د مکروه بیا نه ګرځېږي دغه رنګې د اعتکاف په دوران کې د ښځو لپاره د اعتکاف بهترین ځای د هغوی کور دی په کوم ځای کې چې په دا کور کې زرنو د ځان لپاره د مونځ یو ځای مختص کړی نو په دغه ځای کې به دا اعتکاف وکړي که یو ځای نه دی مختص کړی د مونځ لپاره نو د اعتکاف دپاره دی په دغه کور کې یو پټ مختص کړي په هغه ځای کې دا زنانه کېږي د هغې لپاره اعتکاف دلته دی د زنانو دپاره د اعتکاف دپاره جومات ته راتلل دا مکروه دي بلکې په دې وخت کې مکروه نه دي ډېره لویه عظیمه فتنه ده په دې وخت کې دیو کې بعضې خلک هغه وي چې هغه د اعتکاف نه انکار کوي نو صحیح د بخاري شریف روایتو کې موجود دي د نبي علیه صلات وسلام کې زنانو اعتکاف کړی دی ازواج مطهرات بیبیانو اعتکاف کړی دی دریم نمبر په زمونږ دغه ملګري بله مسله یاره د زنانو اعتکاف چې دی په جومات کې کېږي دا په کور کې نه کېږي نو ته په دې دور کې زنانه اعتکاف هسې مونځ ته راوله وټه فتنه جوړېږي بیا د اعتکاف ته راوله او دا ور فتنو بنیاد ګرځېد د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې به جومات ته زنانه مونځ ته راتلې لیکن که ته وګورې نبي علیه صلات وسلام کله هم زنانو ته ترغیب نه دی ورکړی چې تاسو جومات ته راشئ وحیدات راغلي دي څوک چې بغیر عذره په خپل کور کې مونځ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما سره غواړي چې جمعې د بل څوک مخکې کړم زه لاړ شم د هغه خلکو کور ته اور واته کړم دغه هم د سړو په باره کې راځي د زنانو په باره کې د رسول الله دغسې حکم نشته بلکې دریم نمبر په دې باب کې که ته روایات وګورئ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنانو ته ویلو زنانو ستاسو هغه مونځ چې په کور کې وکئ غوره دی د هغه مونځ نه چې په جومات کې وکئ ګوره دا دور د نبي علیه صلات وسلام دی مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم دی امام الانبیا دی الله پیغمبر ورته فرمایي ستاسو دقه مونځ یعنی ستاسو دقه مونځ چې په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې په ما پسې وکئ د دې نه ستاسو هغه مونځ غوره دی چې په خپل کور کې وکئ ته بیا سوچ وکړه په دې زمانه کې ستا جومات مسجد نبوي فضیلت ته نه رسېږي ستا امام هغه د رسول الله هغه مرتبې ته نه رسېږي چې هغه د کور مونځ د مسجد نبوي په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د مونځ نه غوره و بیا په دې زمانه کې چې زنانه جومات ته راځي هغه مونځ به څه حیثیت لري او دویم نمبر ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمایي که چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمانه بیا مونځ وي چې ښځو څه شروع کړي په خپله زمانه کې فرمایي خامخا به زنانه د جوماتونو نه منع کړې وې لکه څنګه چې د بني اسرائیلو سره نه منع شوي وې او که بیا دا زمانه دې موږ ته الله تعالی دې رحم وکړي موږ نه ډېر مخکې یو مناظره وه دې کې ناست هغه یو وابي غیر مقلد مو باندې اعتراض وکړ وایي تاسو ښځې په جوماتونو کې بندې کړې دي جومات ته یې نه راپرېږدئ
نو ما ورته ویل خو موږ نه دي بندي کړي، دا خو صحابه کرامو بندي کړي، عمر فاروق بندي کړي، د صحابو تایید ورته حاصل دی. او هلته روایت د ام المؤمنین موجود دی، هغه د رسول الله په مزاج باندې ګوري. برحال قصه وشوله، او چې کله بیا موږ ماسپښین لمونځ وو چې روژه وه، موږ جومات ته تلو، نو دا زما یو ملګری ورته وایي زمونږ خو خپلې بندې کړي دي، نو تاسو د خپلې ولې منع کړې؟ ته خپله بېبي راوله جومات ته لمونځ ته که نه. نو ده چې دا خبره وکړله د سوق غوسه شو. دی وایي دا زما ملګري ته وایي ستاسو په شانتې ګنده خلک چې موجود دي بیا زموږ زنانه جومات ته نه راولي. نو زما ملګری ورته وایي زموږ نه زیات خو تاسو ګندګانې یو، بیا کومه باندې زنانه ولې جومات ته راولي؟ چې صحابو په خپله زمانه کې منع کړې. ام المؤمنین فرمایي چې نبی رسول الله دا زمانه بیا مونږ ته خامخا به منع کړې وې. ته سوچ وکړه چې دا زمانه بیا مونږ ته بیا به څه حالت. په دې وخت کې زنانه جومات ته به اعتکاف ته راوستل عظیمه فتنه ضرور دي. بیا دا حضرت دلیل پیش کړي او د دې مشر د شیخ امین الله صاحب په خپل کتاب الدین الخالص پښتو اولنی جلد کې لیکلي دي، وایي ام المؤمنین نعوذ بالله نعوذ بالله ام المؤمنین په خپل رای او عقل سره امت د نیم امت د خیر نه محروم کړی دی. علیاذ بالله هغه نه پوهېده د دې پرې شو. د دې خلکو له صحابو په باره کې عجیبه عجیبه خیالات دي، د صحابو په باره کې عجیبه عجیبه ذهنونه دي. او یقین وکړه کله چې یو قوم په خپلو مشرانو په خپلو اسلافو باندې اعتماد پرېږدي د امت ګمراهي د دې ځای نه شروع شي. الله دې موږ د هغو ګمراهونو وساتي او ویرې ووایي. او شاه ولی الله رحمه الله فرمایي اجماع کړی دی د امت په دې خبره باندې چې د شریعت د معرفت په باب کې په سلفو باندې اعتماد کولی شي. په دې امت اجماع را روانه ده. برحال محترمو او بیا د ام المؤمنین صریح روایت موجود دی ابو داود شریف کې په کوم ذکر چې نبی زنانه مونځ کوي په دغه ځای باندې مسجد اطلاق کېږي د اعتکاف په دې ذکر زمونږ یاران دوستان به راوړي یو اعتکاف یې نه کېږي ګوره لکه ولې نه کېږي دا په جومات کې شوی دی. خو نو بیا به زنانه مونځ هم په جومات کې وو، مونځونه یې په جومات کې شوي دي، فرض مونځ یې په کور کې کېږي، بې سنت اعتکاف یې نه کېږي. او زه ملګرو ته وایم ضرورت په عباداتو کې ضابطه دا ده، فرایض اصل دي، نوافل سنن دا ټول د دې تابع دي. کم حکم چې د فرض لپاره ثابتېږي د اصل لپاره هغه به د توابعاتو فروع لپاره ثابتېږي. که ته زنانو اعتکاف په کور کې نه منې بیا به د زنانو مونځ هم په کور کې نه منې، که د زنانو مونځ په کور کې منې بیا به د زنانو اعتکاف خامخا په کور کې. دا هم د دې خلکو جهالت. بهرحال محترمو د زنانو اعتکاف هغه په جومات کې نه دی، هغه په کور کې دی. دویم نمبر محترمو په دغه میاشت کې یوه شپه راځي، شپه د قدر. اوږده روایت دی، پوره صورت پکې نازل شوی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. پوره صورت الله رب الجلال نازل دی. شان نزول کې مختلف روایات راغلي دي او خلاصه دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني اسرائیلو د یو کس تذکره وکړه یا د چند اشخاصو تذکره وکړه. زر کاله عمر یې و، په دې کې جهاد کوو، روژې نیول، د شپې عبادت کوو. صحابو تعجب هم وکړو او یو روایت کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام هم پریشانه شو که چې زما امت یو کس جهادونه او روژې هر څه کوي نو د دې خو دومره غرونه نشته دی، نو زما د امت هغه درجه خو به د هغوی نه کم وي، هغوی ته به ونه رسېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره والذي من الصلاة في سبيل الله ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك فانزل إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله د سورت نازل کړ د امت الله شپه د قدر وکړه چې ستا امت به دا یوه شپه عبادت هم چې وکړي دا د زرو میاشتو نه غوره ده. ستا د امت عمرونه کم دي لیکن په اجر او ثواب کې زیات دي او دا خصوصیت د دې امت دی. امام غزالی رحمه الله فرمایي وایي دا د کوم کس ذکر دی چې کوه د دې نوم شمعون د بني اسرائیل او دا صرف ابن کثیر او مذهبي لیکي دا شپه د قدر دا صرف د دې امت خصوصیت دی، الله دې امت ته ورکړي بل امت ته نه دی ورکړي. او دریم نمبر یعنې د لږو عمرونو باوجود ډېر ثواب د امت مومي الله د شپه د دې لپاره چې د لږو عمرونو باوجود ډېر ثواب د هغه زرو کلونو والا عمرونو زیات ثواب بیا ورسي. دا الله په د امت باندې احسان کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجه. د دې شپې خصوصیات څه دي؟ اول نمبر په دې شپه کې الله قرآن نازل کړی دی، د شپې ته فضیلت حاصل شوی دی. دویم نمبر د شپه کې عبادت کول دا د زرو میاشتو د عبادت نه غوره دی.
زر میاشتې به ته څنګه عبادت کې په دې یوه شپه کې چې عبادت کې دغه د زرو میاشتو فضیلت او اجر ته حاصل شو. دریم نمبر دې شپه کې جبریل علیه السلام راځي، فرشتې راځي، تنزل الملائکة والروح فیه. په دې شپه کې جبریل علیه السلام ځمکې ته راځي، د فرشتو لښکر ورسره ځمکې ته راځي. نبی علیه السلام فرمایي اذا كان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم او قاعد يذكر الله عز وجل. جبريل راځي د فرشتو لښکر ورسره دا په ځمکې کې ګرځي. په دې شپه چې څوک دعا کوي، په دې شپه چې څوک عبادت کوي، فرشتې ګرځېږي د دغه سړي په دعا باندې فرشتې امین وایي. نو ته سوچ وکړه په قبولیت کې به څه شی دی. او دریم نمبر خصوصیت دا دی، حدیث کې راځي جبرئیل علیه السلام په دې شپه راځي چې څوک په عبادت کې مشغول دی سره مصافحه کوي، لاس ورسره ملاوي. دا د هر عبادت گزار سره جبرئیل علیه السلام بیا علما لیکي نښه به صحیح زما سره ما په دې شپه باندې عبادت کړی دی، ما سره لاس ملاو کړی دی، ما ته څه پته لګي جبرئیل ما سره مصافحه وکړله. نو امام رازي رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکي وایي د هغې نښه دی که یو څوک په د شپو عبادت کې مشغول وي، ستا سره جبرئیل علیه السلام مصافحه وکړي، د انسان باندې د غوږونه ځیږ شي، په دې وخت کې زړه نرم شي، انسان ته ژړا ورشي، د سترګو نه اوښکې را شروع شي. دا درې علامات دلیل دي چې کله په دا باندې بدن غوږونه ځیږ شو، ستا زړه نرم شو، د سترګو نه اوښکې روانې شوې، ته پوهېږې چې دا شپه د قدر د جبرئیل علیه السلام د تا سره مصافحه وکړي. علامات علماء له ښودلي، امام رازي رحمه الله تفسیر کبیر وغیره کې. نو دې وجې محترمو د رمضان مبارک د اخرنۍ دا کله ده دا شپه د قدر؟ نو یو قول خو دا ده چې په ټول کال کې، بل قول دا ده چې د رمضان مبارک په دا میاشت کې. دریم خو صحیح خبره دا ده د رمضان مبارک په د اخرنۍ عشره کې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بلکې روایاتو کې راځي کان رسول الله یجتهد فی العشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیره. په دې لس شپو کې به نبي علیه السلام په عبادت کې دومره زیادت کوو، دومره کوشش به کوو چې دا به نور کله نه کوو. بلکې علما فرمایي رمضان مبارک ته په نورو میاشتو فضیلت حاصل دی. بیا په دې کې درې عشرې دي، د اخرنۍ عشرې ته په دې اولنو دوه عشرو باندې فضیلت حاصل دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بیا علما فرمایي دا په د اخره عشره کې مګر الله شپې څوک نشي کولی، د طاق شپو کې دې تلاش وکړي 21 23 25 27 29. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تحروا لیلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان. تاسو په د طاق شپو کې دا تلاش کوئ. او د مسلم په حدیث کې فطلبوها فی الوتر منها، دا وتر شپې چې کومې دي طاق شپې دا په دې کې تلاش. علما فرمایي راجح دا ده که یو سړی ډېر بدقسمته وي دا طاق شپې نه شي، او د 27 رمضان په دې کې زیات چانس امید وي، دا بیا لازمي وکړي. دې وجې او علامات هم بیا د دې شپې علماو ذکر کړي دي، دا شپه بلکل صفا وي مکمل. دویم نمبر دا شپه روښانه وي، پړقېږي بلکل. او درېیم علامه علماو ذکر کړې ده دې شپه کې بلکل خاموشي وي. پنځمه دا شپه معتدل وي، په دې کې زیاته یخني نه وي، زیاته ګرمي هم پکې نه وي. او پنځمه علامه علماو ښودلې ده په دې سهار ته چې کله لمر راخېږي نو څه وخته پورې دا بغیر د شواګانو، څه وخته پورې دې د شواګانې پړقالې نه وي. خو دا ضروري نه ده چې د دې خامخا د علامات محسوس کړي. ډېر علما وایي په دا شپه باندې د سمندر اوبه خو ترخې وي، لیکن په دې شپه باندې د سمندر اوبه هم خوږې وي، ترخې نه وي. په دې شپه باندې هر څیز رب ته عبادت کوي، لیکن د دې مشاهدات څوک نشي کولی. دا د زړه سترګې چې ګلابي هغه خلک تماشا کولی شي. خو بهرحال علما فرمایي وایي شپه د قدر هغه ده چې په دې شپه کې عباداتو ته د ډډې ولګېږي، عبادت تا ته خوند درکړي، خشوع وضو پیدا شي، بس ته پوهې چې دا شپه د قدر ده. ځکه په دې شپه باندې د انسان د میلان عبادات طرف ته د رب طرف ته توجه ته زیاته کېږي. نو کله هم چې دا ته دغسې کیفیت راغله ته پوهې چې دا شپه د قدر بیا وته. علامات نه دي ضروري، دا پټ پاتې شوی د دې وجې نه حکمت پکې دا و چې زما امت کله هم په دغه نیت باندې شپې عبادت کوي، کېدای شي دا شپه د قدر وي، الله به په هره شپه باندې تا ته د شپې د اجر او ثواب درکړي. او ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم ته تاسو الله پیغمبره که زه دا شپه بیا هم وځم زه بیا څه ووایم؟
نبی علیہ السلام ورته وویل عایشې دا دعا وکړه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. دا دعا ډېر زیات د عافیه او د مغفرت دعا وکړه خاص د خپل رب ته. دې وجه محترمو دا شپه ضایع کول نه دي پکار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليله خير من دا میاشت چې تاسو ته راغلل په دې کې یوه شپه جره زرو میاشتونه غوره ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک چې د دې شپې نه محروم شو دا د ټولو خیرونو نه محروم شو. د دې وجه نه ځان بدنصیب وګرځوئ. دا شپه د خپل رب ته داسې په عبادت که نور هېڅ نشي کولی. په دا شپه کې ځان د ګناهونو نه وساته. د فضل بازارونو کې ګرځېدل د فضل دا زموږ خلک که نه بیګام زیوزي کې جلسه کې ومه موږ یو کمره کې مونځ کوو. دا د مونځ دوران کې یو شپې نه ټک 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 د کریم بورډ ټک ټک دا څیزونه شروع. د مسلمان حالت ته وګورو دا پروژه کې دا څیزونه کوي. بیا خاص کر په دې عشره کې ډېر که هېڅ نشي کولی که نه د ماسپښین مونځ په جمع سره وکړه تراویح لاړ شه ښه په قلاره په سنت طریقه به اوداسه کې ویده شه سهار بیا پېشمني ته پاڅېږه سهار مونځ بیا په جمع سره وکړه ستا لپاره دغه شپه دا په عبادت کې حساب شوه. بس الله ډېره اسانه کړې ده. ډېره د اسانۍ معامله کې خو مسلمان بدقسمته دی ځان ساتي. دویم یاد ساتئ په دې شپه باندې څه اجتماعي عبادت نشته دی. زموږ خلک بعضې راوړ شي ترجمه شي اجتماعي په جمع سره نوافل کوو. څوک صلات تسبیح په جمع سره شروع کړي څوک په دې شپه په نوافلو کې هغه قرآن اوري جمع جوړه کړي. یاد ساتئ په نوافلو کې تداعي کول دغسې په اجتماعي طریقې سره زموږ فقهاو دې ته بدعت لیکلی دی. فقهایانو زموږ بعضې قاریان کې د خپل جهالت ته وجې نه کوي. دوی د مسلې نه خبر نه دي درسره. دې وجې نه ډېر احتیاط وکړئ. دا بدعت یو عظیمه ګناه ده. تاسو ته ما مخکې ویلي دي. دې وجې نه ځان د بدعاتو نه وساتئ. ځان له عبادت تسبیح کې ځان له وکړه. په دې شپه تلاوت کې ځان له وکړه. په دې شپه ذکر اذکار کې ځان له وکړه. په دې شپه اجتماعي حلقې مه جوړوه. په دې شپه اجتماعي عبادات مه کوه. د رسول الله نه دي نقل د صحابو نه دي نقل زمونږ د دین د څلورو امامانو مذهبونو نه دي نقل دی چې اوس کې د عبادت ګرځي. دې وجه نه په دین او عباداتو کې خپل عقل مه چلوئ. دا په عقل نه دي دا په نقل دي. خپل علما مفتیانو ته رجوع وکړئ. ځکه ډېر خلک دي په دې شپه راغونډ شي هغه صلات تسبیح مونځ دا تسبیحات تسبیح مونځ صلات تسبیح د اجتماعي شروع کړي. دا خپل جهالت د وجې یا زنانه راجمع شي په دې کې خاص قسمه ختمونه پیښ نو هر ختم چې کوې خو ځان له وکړه اجتماعي مه کوه. یا بعضې زنانې کورونو ته راجمع کېږي یا په دې ورځ باندې بعضې خلک جومات ته راجمع شي. نو ښه خبره ده جومات ته راشه لیکن اجتماعي عبادات په دې کې نشته. انفرادي عبادات دې وکړي. دې وجې نه محترمو دغه شپو اهتمام وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې دغه شپه قیام کړه ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. او قرآن مجید کې الله ته دغه شپې په فضیلت کې مستقل صورت نازل کړی. تاسو بله ورځ اورېدلي زمونږ د پېښور کې دلته چې یو منکر حدیث اوسېږي او ملحد 13 جمعې ما مکمل اپریشن کړی و. هغې یو خبره دام کړې و په خپل تازه کلیپ کې ویل یاره دا رمضان د مسلمانانو دپاره د تباهۍ او د بربادۍ میاشت ده. چلو د دې خو تعویل کېدای شو چې د بربادۍ میاشت په دې حوالې سره ده چې مسلمان په دې کې هم دوکه کوي خیانت کوي ظلم کوي. چلو د هغې تعویل کېدای شي لیکن هغه ظالم د روژې د فضیلت نه انکار کوو. هغه وایي روژه خپل څه فضیلت نه لري د عام ورځو په شان دی د غیر فضیلت خو به ته پخپله پیدا کوې. نو دا غلطه خبره ده. په دې میاشت کې قرآن نازل شوی دی. په دې میاشت کې دا شپه د قدر ده. په دې میاشت کې هغه دومره زیات اجرونه او ثوابونه او فضیلتونه راغلي دي. یقین وکړه ته عبادت نه کې ځان د ګناه نه بچ کې وده شي بیا هم د خیرونه نه شي معلومولی. نو هغه ظالم خو د نصوصو نه انکار کوي. هغه د قرآن نه منکر دی هغه د احادیثو نه منکر دی بلکې د دومره پورې دا غفر له ما تقدم من ذنبه الله ګناهونه معاف کوي. نو تاسو ته ما دلته ویلي د په عرفې په ورځ باندې نو په سبب په عباداتو سره ګناهونه نه معاف کېږي. ثواب ملوېږي ګناهونه نه معاف کېږي. ولې وایي دا احادیث د قرآن نه خلاف دي. الان کې ما مخکې زموږ بیا تاسو سره قرآن اووه ایتونه وویله ان الحسنات یذهبن السیئات. یو صحابي راغلی یو خطا ورنه شوي وه مونځ له چې راغی اودس یې وکړو. نبی علیه صلات وسلام ته راغی در بخاري حدیث دی ویل الله پیغمبره ما نه پلان کې ګناه وشوه. نبی علیه صلات وسلام ته وویل ته راغلی اودس دې وکړو. په دې وخت کې قرآن آیات راغی ان الحسنات یذهبن السیئات. ویل تا اودس وکړو بیا مونځ ته راغلی ویل
ول ان الحسنات دا باسي نیکی چې دا ګناهونه ختمي خوري بالکل ختمي ستا په دې نیکی سره الله ګناهونه معاف کړ نو د قرآن و آیاتونه راغلي خو هغه ظالم پر قرآن نه منکر د خپل عقل ته د دین وي خپل عقل ته قرآن وي خپل رای ته د وحي وي هغه د پیغمبر حدیث نه مني غزالي هغه 1400 کاله د امت تشریحات نه مني سره نو بهرحال محترم تاسو د دین په عقل نه دی راغلی په نقل خپل علماو ته رجوع وکړي او د دغه اخرنۍ عشرې دې کې زیات د خلکو سره د ښېګړې د عباداتو الله ته د توجه هېڅ کوشش وکړي